सदर इजलास द कौमी वतन पार्टी द सवाबे जिले चेयरमैन मसूद जब्बार खान स्टेज पर मौजूद द कौमी वतन पार्टी द सूबे एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तिखार खान जैदा साहब द जिले द तंजीम अहदेदारान साहबान द हल्को चेयरमैनान साहबान जनरल सेक्रेटरी साहबान द सवाबे द मुख्तलिफ यूनियन कौंसल रागले द पार्टी मशरान इज्जतमंदो अस्सलाम वालेकुम। द टोलो के अवल को दख्तर रखा और द कौमी वतन पार्टी द टोलो कारकुनान रखा तासो मशकूरी मा چې تاسو نن وخت مو ویستلو موږ هم دا موقع راکړه چې دلته کې راشو د ضلعې د تنظیم ډېر مشکور یم چې ماله دعوت راکړو چې په دې ستاسو د کونسل په اجلاس کې شریک شم زما د کافي ورځو نه دا خواهش و چې دلته کې راشو تاسو سره لږ کښېنو تنظیمي صورتحال باندې خبرې وکړو د ملکي سیاست رخ باندې خبرې وکړو په دغه حوالې سره اول د ضلعې د تنظیم او بیا خصوصا د وهاب خان چې نن زموږ د دې پروګرام میزبان هم دی دا هم مشکور یم چې دا موقع یې جوړه کړه او دلته کې رایوځای شو زه په دې باندې معذرت هم تاسو نه غواړم چې لږ لیټ هم شو خو نن چونکې زما سهار کې ابتاباد کې دغه ولته کې دواګانې وې او پریس کلب کې څه مصروفیت و هغې کې زه لږ لیټ شوم تاسو ته لږ لیټ رالم په هغې باندې تاسو ته معذرت غواړم ما نه مخکې مسعود خان هم خبرې وکړې افتخار خان هم خبرې وکړې د حلقو ریپورټونه هم پیش شو زما خو به دا ضلعې ته درخواست وي چې مسعود خان تاسو د حلقو تنظیمونو ته 20 ورځې ټایم نور ورکړئ چې په دې کې دا کم یونین کونسل چې دوی وایي چې موږ نه دي جوړ کړي چې دا دې کمپلیټ کړي او شل ورځو پس ته ما له په هرې حلقې کې یو میټینګ کېده چې په هغې کې د حلقې تنظیم دې ټول موجود دي کم یونین کونسل چې هغوی جوړې کړي هغه ټول عهدیداران به مراته مخامخ کېنئ ویلیج کونسل هم چې کومې جوړې کړي هغه به مراته مخامخ کېنئ او هغوی سره به مونږ خبرې به کوو به نو داسې به دې سره به یو خو ښکاره به هم شي چې چا څومره کار کړی دی او سره مونږ به نور کار به هم شروع کړو هغه لحاظ سره دغې سره سره چونکہ 46 साल का हमला तंजीम पाते रहे داغه هم زمادار دغه چې په دې 20 ورځو کې چې دغه تنظیم هم تاسو جوړ کړئ چې ځکه چې دا کار مخکې سرته موضوع تنظیمونه جوړ شي ټول دغه شګاله به دا کار مخکې رواني یو خدا به مې درخواست بل به زما دا درخواست چې بعضې ملګري نن دلته کې موجود دي بعضې نه دي راغلي لږ د هغې تاسو دغه واخلئ
معلومات واخلئ که د چا څه عذر وي هغه خو خپل ځای باندې خو که نه څه پکې څه داسې څه خبرې دي چې پکار شي هغې لپاره یو کمیټي ورته جوړه شي چې هغه هغې ملګرو باندې وګرځي او که د چا پړه کې څه خفګان یا څه دی چې هغه موږ لرې کړي دې لپاره به زما مسعود خان درته درخواست وي چې تاسو سره دا خالي باچا چې دی دا د دې کمیټې مشر جوړ کړي او دوی ته دا کار حواله کړي چې دا وګرځي او دا کوم داسې ملګري دي کوم دغه دي چې هغوی ټول پسې ناست شي او دغه پوه شي وسره پکار دا ده چې موږ اوس شمولیتونو لفظ ورکړو د هغې لپاره هم پکار دی چې کمیټې جوړې شي جرګې جوړې شي او موږ خلکو پسې وګرځو مختلف خلکو له دعوت ورکړو تقریبا 3 کاله د دې سلیکټډ حکومت تېر شو او زموږ صوبې کې 8 کاله برابر شو تیر 15 کاله چې دې خو دا باندې جوړوله چیرې یو مخالف حکومت دی نو زمونږ ډېر کارونو کې رکاوټ اچي اوس هغه باندې ختمه ده په دې 3 کاله کې که زه دا ووایم چې دا خبره اوس په هر چا باندې واضح شوې ده چې بی سلیکټډ کس چې دی هغه د عوامو نمایندګي نشي کولی او د عوامو مسایل نشي حل کولی که تاسو وګورئ په دې 3 کاله کې خارجه پالیسي د دې حکومت فیل شوې ده او اوس خو خبره دې ته راغلې ده چې په خپل هم د هغې اعتراف کوي مسعود خان په خپل خبرو کې وویل چې سعودي نه فطرانې کې روجې وروړلې او ډېر لوی دغه وکړو چې یاره موږ ډېره کامیابه دوره شوې ده خو دلته یو سوال جوړیږي چې د سعودي عرب سره خو زمونږ همیشه نه ډېر ښه تعلق پاتې شو هره سخته کې هره مشکل وخت کې سعودي زمونږ حکومت سره او زمونږ خلکو سره ودرېدلي دي دا تپوس کوو چې په دې 2-3 کاله کې چې دا حالات خراب شي دا د چا د لاسه خراب شي چې اوس تاسو وایئ چې واپس مونږ بحال کړل او دغه کړل د هغې لږ وضاحت چې دی هم دې دا وزیر اعظم صاحب وکړي چې دا د چا د غلطو پالیسو په نتیجه کې دا حالات دې ته رسېدلي بیا د هغې سره سره کم په دې 3 کاله کې معاشي پالیسۍ جوړې شوې 4 خو وزیر خزانه بدل شو اوس دا 4م وزیر خزانه چې راغی هغه په خپله د دې اعتراف وکړو چې ما نه مخکې چې کومې پالیسۍ جوړې شوې وې هغه غلطې وې ګراني د هغې پالیسو په نتیجه کې راغلې ده عوامو باندې بوج چې دی د هغې پالیسو په نتیجه کې راغلی دی نو بی د دې ټول حکومت مشر خو وزیر اعظم وي د کابینې مشر خو وزیر اعظم وي مونږ دا مطالبه کوو چې وزیر اعظم دې قوم ته وضاحت وکړي چې دا ګراني ولې په دې قوم باندې راوستې ده ولې په دې قوم باندې دومره بوج اچولی شوي دي او دا د دې قوم نه د دې معافي وغواړي چې دا 3 کاله چې دی دا کم عذاب نه دا قوم تیر شو اوس سره تام مطالبه کوو جون را روان دی نوی بجټ په پیش کیږي مونږ دا مطالبه کوو چې وزیر خزانه صاحب چې ته دا وې چې عوامو باندې ډېر بوج اچولی شوي دي نو بیا پکار خدا ده چې بیا نوي ټیکسونه نورو نه لګوي بلکې ټیکسونه ته کم کړي چې عوامو نه بوج کم شي تنخواګانو کې اضافه پکار ده چې تنخوادار ته کم چې ده هغه هم په خپل خپل باندې هغه شانتي ودرېږي خو بدقسمتي ده دلته کې که موږ وګورو نو دوی صرف تشې خبرې کوي او عمل په هغې باندې هغه لحاظ سره موږ ته نه ښکاري دغې سره مسعود خان د کرپشن په حوالې سره خبره وکړه واقعي ده چې
دوی خو ټول د تحریک انصاف هغه ټول خبره چې هغه د کرپشن خلاف وه، خو چې دا اوس کم کرپشن سکینډلز د دې په حکومت کې روزي، دا خو مخکې چې ته داسې سکینډلز او داسې دغه خو نور وتلي چې د چینو مافیا خلاف وي چې لاس اچومه نو یا یې ښي لاس ته کس روزي او یا یې ګس لاس ته کس روزي، چې د اوړو د سکینډل خبره راشي نو یا یې ښي لاس ته کس روزي او یا یې ګس لاس ته کس روزي. د رنګ روډ والا دا سکینډل خو لا بیل دی، زمونږ صوبې کې د بي آر ټي او د بلین ټري سونامي چې دی چې د هغې هم لا تحقیقات وشي نو بیا هم د کابینې کې خلک روزي. نو مونږ ته دا تپوس کوو چې د چا له دوکه ورکې، ته خو د قوم ته ستا دغه خو حقیقت او ستا دغه خو مخامخ شو چې څه تا کولی شو یو حکومت که وګورئ نو 3 کاله یې وي. اوس د 3 کاله پس ته به چې دی مونږ له څو کې کم مسایل به حل کړي. دلته کې صوبې کې خو داسې وزیر اعلی صاحب مونږ ته ملو شوي دي چې دې باندې نه پوهېږو چې صوبایي حکومت موجود هم دی او که نه. نه د ګرانۍ په کنټرول کې مونږ ته ښکاره شو، نه د بل څه په شي کې کنټرول کې مونږ ته ښکاره شو، نه د صوبایي حقوق لپاره اواز اوچتولی شي. زما خیال اوس ورته څه بره